الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى في مقام آخر يومئذ تحدث أخبارها. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر پدین مینو ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، ستاو دوڑان دی د سورت یاسین او آیات مبارکہ او د آخرنے سپارینا یو آیات مبارک ستاسو وړاندې تلاوت شو. محترمو، مونږ دنیا کی اینو او ګورو، په دنیا کې انسان سا عمل کوي، روان او ناخوخ عمل کوي، بیکار عمل کوي، نو دی ځان د پاره گوايان نه پریدي چې یو کار کوم څوک را باندې گواه نشي. مثلا غلا یو سړی کوي، غل د غلا کوي، کوشش کوي داسې طریقې سره چې د باندې څوک گواه په دنیا کې پیدا نشي. د چا ځمکه لاندې کوي، قبضه کوي، په زور ته اخلي، په رضای ته اخلي، په څه طریقه چلول باندې کوشش کوي چې ځان پسې په داسې طریقه باندې د ځمکه په خپل نوم کم چې زما خلاف څوک گواه بیا موجود نه وي. په دنیا کې څوک لګیا د قتل کوي،
نو داسې ځای کې د قتل کولو کوشش کوي چې څوک ګواه را باندې نه وي. ځان سره چې کوم ملګري بوځي هم د هغې دپاره کلک ملګري ګوري چې هسې نه سبا له په ما باندې ګواهي ونه کړي. که بالفرض چا ولیده او څوک پې ګواه شو نو بیا کوشش کوي دا ګواه اخلی قیمتن د ده ضمیر اخلي دی په پیسو باندې اخلي دله دمکی ورکوي زورنه ورکوي د خپل طاقت نه یری چې ګوره زما سره ډېر طاقت دی زه به د نقصان در رسوم. محترم عرض مې دا کو چې یو د دنیا زما او ستا معامله ده. که دنیا کې یو عمل کوو نو مونږ وایو ګینې چا ونه لیدو، خو الله رب العزت د دنیا د معاملې په دنیا کې کوم اعمال انسان کوي د انسان د دې غلط سوچ تردید کوي چې داسې مه کوه. که ستا سوچ دای چې زه چا ونه لیدلم، ستا سوچ دای چې زما نه څوک خبر نه شو، ستا سوچ دای چې زه در چا په وهم ګمان کې نه راځم، نو دا خبره دی غلطه ده، دا سوچ دی غلط دی، دا نظریه ستا غلطه ده. ځکه انسان په مخ د ځمکه باندې څومره اعمال کوي دا د الله رب العزت سره په ریکارډ کې موجود دي. الله رب العزت په انسان باندې دو فرشتې ګواهان مقرر کړي دي چې کرامن کاتبین ورته ویل کېږي. یو په ښي اوږه باندې یو فرشته ناسته ده چې دا د انسان نیک اعمال لیکي. یو د انسان په ګسه اوږه باندې یو فرشته ناسته ده دا د بد عملونه لیکي. په ښي اوږه چې کومه فرشته ده دا د ګسې اوږو په ګسه اوږه چې کومه فرشته ناسته وي بد عملونه لیکي د دې سردار او مشره ده. محترمو احادیث مبارکو کې راځي چې کله د انسان یو نیک عمل وکړي فرشتې د ښي طرف فرشتې فوراً ولیکي په ټایم باندې. خو دا د الله رب څومره لوی شفقت او مهرباني ده، زمونږ سره یې څومره زیاته مینه ده چې یو عمل دی وکړو اجر دله الله درکړي فوراً یې ولیکي. بلکې روایاتو کې راځي که یو انسان مسلمان د نیک عمل دپاره نیتو کې په د نیت باندې الله اجر ورکوي. کله کله زموږ تبلیغان چې مطالبه کوي او پاسې تبلیغ حضرات نو وایي اراده وکړئ، نیت وکړئ، په دې نیت به الله اجر ورکوي. زموږ بعضې ناپوهه خلک وایي وګوره که نه زینا او هسې نوم یې ولیکه. دا نیت او اراده د دې خبرې په دې باندې الله رب العزت اجر ورکوي. د نیکې اراده دې وکړه زه به څه کوم، زه به سبا له روژه نیسم، نفلي روژه به نیسم، الله به اجر درکوي. زه به که ما د الله وس راکه او طاقت راکه زه به دومره صدقه او خیرات کوم. ربه زه به ستا په کور کې خدمت کوم. ربه که تا صحت راکه ستا کور به زه جارو کوم، ستا د کور خدمت دا به زه کوم. ربه که تا مال راکه نو زه به پکې ربه ستا په کور کې ستا په لار کې زه به پیسې لګوم. اوس که الله درکړې خو به یې لګې، که درې نه کړې په دې نیت باندې به الله رب العزت اجر درکوي. مونږ بار بار یو واقعه ذکر کوو. بنی اسرائیلو کې یو صاحب دی د قحط دور دی، قحط سالی ده، خلکو سره غله نشته. یو عابد یو نیک انسان دی په لار تیریږي، شګې ولیدي او ډېر لوی ټوپکې د جوړ شوی د شګې دي. د عابد په دیړه کې وایي چې کاش دا غله وي او ما زما وي، ما په دې خلکو باندې تقسیم کړی وي.
فی سبیل الله د الله رضا لپاره. د وخت نبی ته وحی کیږي چې دې بنده ته ووایا چې ستا په عمل نامه کې الله رب العزت دومره اجر ولیکو دا څومره چې دا د شګو دا ډېرې دی او دا غلط او دا تا په د الله په لار کې فی سبیل الله غریبانانو باندې تقسیم کړه د دې اجر تعالی الله درک. محترمو یو خو زمون د نن دور کمزور خلک یو چې کله قادسالي راشي په ملک د غلې د یو سیز کمی راشي نو دکاندار هم هغه ذخیره کوي که زمیندار یې خپل فصل ذخیره کوي ولې دا به ګران شي دا به څه شي دا به ګران شي بیا به ګران خرڅوم او چې کله دې قحط راشي نو بیا به په خپل قیمت باندې د خپلې خوښې په قیمت پې خرڅوم. دا شرعاً ممنوع دی او نامناسب عمل دی. د ضرورت چیز دی او ته سٹاک کی جمع کی بیا وروسته دکاندار زمیندار یا تجارت پیشه خلک دا بیا وروسته خرڅوي په مو مانګې دام باندې. دا شرعاً ممنوع دی. نو مسلمان دا ضرورت نه ناجایز فائدہ اخیستل دي یا مسلمان ته تکلیف ورکول دي. محترم عارض میں دا کو چې د انسان اعمال دي چې کوم عملونه کوي الله رب العزت په دې باندې ګواه مقرر کړی دی. نو یو ګواه خدا دی چې دا فرشتي دي نیک عمل لیکي فرشتہ چې کله د انسان نه ګناه وشي نو فرشتے لیکي د ګس طرف د چې کوم فرشته ده دی لیکي د ښي طرف فرشتے منع کوي می لیکه صبر وکړه. د الله د محبت نه د الله د شفقت نه دا غرب د مهربانۍ نه زار شم څومره مهربانه بادشاه دی وی لیکې ما صبر وکړه زما دا بنده ګناهګار بنده دی به د ګناه توبه وباسي بیا به وایي چې ربه دا ګناه بیا نه کوم. د سترګو غلط استعمال یې وکړو فرشته ورته وایي مې لیکه خیر د ګناه یې مه لیکه. د سترګو غلط استعمال دا د سترګو زنا ده. ما ورته نن که لوی دی او که ځوان دی او که بوډا دی اخته یو پکې. محترم دین توبه ایستل پکار دی او دا داسې ګناه ده چې دا په دې ګناه سړی مړیږي نه که بیا بله ګناه سړی کوي او اخر اړه پې موړ شي. خو دا داسې ګناه چې دې سترګو غلط استعمال نارینه دی او که زنانه دي غلط استعمال کوي د دې باندې انسان زړه نه مړیږي. د یو نو د بل ښکاري د بل نو د بل ښکاري. د دې وجې نه دې ګناه نه ځان ساتل پکار دي. عرض مې دا کوم محترمو فرشته ورته وایي مې لیکه توبه به وباسي. که انسان توبه وباسي نو دغه ګناه معاف شي فرشته ونه لیکي او که نه توبه ونه باسي بیا وروسته ولیکلی شي. بعضو روایتو کې دې پورې راځي که انسان څه نیک عمل وکړي نو د هغې سره یې ګناه معاف شي لکه د مونځ سره ګناهونه معاف کیږي. دارنګ انسان مانځه له راځي یو قدم باندې ده یو ګناه معاف کیږي. چا چې جومات نه لرې کور دی ډېرې خوشحاله شي زما جومات نه لرې کور دی زه چې راځم زما ډېر ګناهونه معاف کیږي. په یو قدم باندې یو نیکي ملاویږي دې خوشحاله شي ما چې څومره قدمونه کېښوده یو نیکي مې سیوا شوه. یو مرتبه په جنت کې سیوا کیږي مقام او مرتبې دي جنت کې یو مرتبه بله سیوا شوه یو قدم باندې. که چا 10 قدمونه کېښودي 10 مرتبې سیوا شوې. که چا 20 قدمونه کېښودي 20 مرتبې سیوا شوې. محترمو
عرض مې دا کو فرشتہ او ګناه بیا نه لیکي ځکه انسان نیک عمل ورپسې وکړي. محترم دا یو ګواه دی په انسان باندې چې ښي طرف ته دا کومه فرشتہ دا نیکۍ لیکي، ګس طرف ته دا بدۍ لیکي. د انسان دویم ګواه په ده باندې دا د ده بدن دی، اندامونه دي. اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. د انسان په خوله باندې یعنی په ژبه باندې به مهر ووهلی شي، دی به خپله صفایي بیا نشي بیانولی، د خپلې ګناهونو نه دې نه به انکار بیا نشي کولی، بلکې د بدن به د هر اندام به گواهی کوي رب دې بنده په ما باندې دا عمل کړی دی، دې بنده په ما باندې دا عمل کړی دی. روایتو کې راځي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره په مجلس کې ناست شو، صحابه کرام موجود دي، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکی شو، وی خندل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو تاو زمانه سوالو نه کو ما ولې وخندل، مسکی ولی شوم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام تپوس کوي دا الله رسوله مونږ ته خو پته نشته تا ته به علمي تاسو ولې وخندل؟ بیا وفرمایل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما ته د قیامت د ورځې د حشر میدان را یاد شو چې کله الله رب العزت د انسان سره حساب کتاب کوي، وی دا بنده به وایي چې اے الله زه د خپل ځان نه علاوه د بل چا گواهی په ځان باندې نه منم، ما څه کړي دي دا ټول خلک زما پسې هسې بد رد وایي، که گواهی پیش کې نو زما نه علاوه د بل چا زه گواهی نه منم. الله رب العزت به وفرمایي چې دا ډېره ښه ده، په ژبه باندې به مهر ولګولی شي او د د بدن هر اندام به گواهی کوي، غوږونه به گواهی کوي رب غیبت یې اورېدلی دی، غوږونه به گواهی کوي رب ګانې بجانې اورېدلی دي، سترګې به گواهی کوي ربه د ناجایزه سیزونو ته کتلی دي، حرام سیزونو ته کتلی دي، جبه به گواهی کوي په ده باندې ربه په دې باندې حرام خبرې کړي دي، کمی خبرې ده دپاره حرام وي، کم تکلم او بحث او مباحثه د دپاره حرام و هغې په دې جواب باندې کړې ده. تر دې پورې لاسونه به گواهی کوي ربه حرام نیولې کړي دي، حرام ځای لاس ووړلی دی، دا خپې به گواهی کوي ربه په دې باندې حرام ځای ته یې تک کړی دی، د بدن هر اندام به گواهی کوي. تر دې پورې راځي د انسان دا پتونان به هم گواهی کوي په دې باندې څومره حرام کاری شوې ده، څومره ګناه پې شوې ده. محترمو د انسان دپاره دا خبره کافي ده چې انسان باندې د خپل اندامونه گواهی وکړي، د ګناه نه ګناه پرېښودل لپاره دا یو خبره کافي ده. وی دا بنده به د خپل اندامونو ته ګویان شي چې ظالمانو زه تاسو د اور نه بچ کوم، تاسو ما باندې ولې گواهی کوئ؟ محترمو د انسان داسې عمل بنئ چې هغه د بدن بیان نه کړي. نن چې مونږ کوم نیک اعمال کوو مونږ وایو چې مونږ د خلکو دپاره چې خلک مو ویني، څوک راته ښه ووایي، دې دپاره نه. محترمو
د قیامت پر ورځ به الله رب العزت دا اعمال زما اوستا د نجات ذریعہ ګرځي چې ما او تا په دې اعمالو کې اخلاص پیدا کو، مونږ د الله د رضا پر اعمال کو. دا بدن به د قیامت پر ورځ ما شرموي نه. هغه قوم چې څومره اقوامي هغه به د قیامت پر ورځ موجود ټول اقوام دای په موجودګۍ کې به زما اوستا اعمال دا به مخې ته راځي. الله رب العزت به د دې بنده یو عمل دته ښیي، تا دا ګناه کړی وه، دا د نیک کې کار کړی و، دا د ښه کړي و، دا د بد کړي و. یو عمل به حساب کتاب کیږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. ذره برابر اعمال دي کړي، دا به ته بیانېږي، د دې به ته جزا میلاویږي، د دې به ته بدله میلاویږي. محترمو، دویم د باندې خپل بدن ګواه دی، او دریم ګواهي هغه مقام او مکان دی په کوم ځای کې چې دی نیکۍ یا د ګناه کار وکړي، دغه ځای به د باندې ګواهي کوي. لکه ما ورته مسجد کې ناست شو، دا مسجد دا ځمکه به د قیامت په ورځ باندې په ما ورته ګواهي کوي چې دی ربه ستا کور ته راغلی و، دومره ټیمې ربه ستا د دین خبرې اورېدلې وې، دومره ټیم ربه تا ته ولاړو، دومره ټیمې نفلونه کړي دي، دومره ټیمې سنت کړي دي، دومره ټیمې فرایض ادا کړي دي، دومره ټیمې ذکر کړي، دومره ټیمې د قرآن تلاوت کړي دی. دا به دا ځمکه بیانوي. حدیث مبارکو کې راځي بنده چې آذان کوي تر کوم ځای پورې چې آواز رسي، دا شجر او حجر دا څومره څه چې دي په مخ د ځمکه باندې دی اوري، دا به د قیامت په ورځ د بنده په حق کې ګواهي کوي چې ربه ستا بړۍ د بیانوله. محترم الله رب العزت فرمایي یومئذ تحدث اخبارها. د قیامت پر ورځ به دا ځمکه خپل خبر بیانوي. روایتو کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی تلاوت یې وکړو، بیا وفرمایل تاسو ته پته شته ځمکه به کوم خبرونه ورکوي، د الله رب په دربار کې به کوم خبرونه بیانوي. وایي هر هغه کار چې په دې باندې په ځمکه باندې شوی دی دی به د الله رب په دربار کې بیانوي. رب زما په ملا باندې، زما په شا باندې، زما د پاسه رب دې بندگانو دا عملونه کړي دي. محترمو، د انسان دا عمل دا پټیږي نه، ختمیږي نه. دا عمل کما تا وایو پلان کې ونه لیدلم او په دې وجه باندې زه بیا د ګناه عمل کوم، دا غټه بیوقوفي ده، غټ قمقلتوب دی. ما ورته الله رب العزت ته کیمرې لګولې دي، الله رب العزت را سره جاسوسان مقرر کړي دي، څه عمل کوو هغه لیکي، کرام کاتبین دي لیکل کوي. محترمو، دې وجې نه موږ تاسو د ګناه د عملونو ځان وساتو او د نیکو اعمالو زیات ذخیره ځان سره والو. دومره ذخیره چې د قیامت په ورځ باندې په زمونږ او ستاسو د بخشش اعلان وشي، زمونږ او ستاسو د نیکو چابړې پې دروند شي. دومره اعمال د نیکو اعمال پکار دي. الله رب العزت موږ ستاسو پوره حفاظت را نصیبه کی او الله رب العزت تاسو د ګناهونو نه محفوظ کی، د شیطان د وسوسو نه الله محفوظ کی. دعا کې اللهم صل علی سیدنا محمد و مبارک وسلم. رب دې ګناهونه معاف کی، رب ټول امت محمدیه ګناهونه معاف کی. څومره مسلمانان رب وفات شوي دي د هغوی قبرونه جنت باغچې وګرځې. خصوصا د محلې یو مشر، ډېر مشر بابا وفات شوی دی، رب ته مغفرت تامه نصیبه کی، رب ته مغفرت تامه نصیبه کی. رب د جمعې مبارک ورځ ده، رب تعصیرات معاف کی، گناہونه معاف کی. رب زمون ټولو نیکۍ طرف ته رب ته مخه کی، رب توفیق د نیکۍ را نصیبه کی. د گناہونو نه مو ساتي، د چغلۍ نه مو ساتي، د غیبت نه مو ساتي. رب د
دروغ نه مو ساتي، د جنگ جګړو نه مو ساتي، رب د نافرمانۍ نه مو ساتي، د شیطان د مرګرتیا نه مو ساتي، رب خپل رضا خپل دیدار را نصیب کړي، رب د نیکو توفیق را ترا نصیب کړي، مشران کې شران زمونږه رب ته عمرونو کې برکتونه واچي، صلاحیتونو کې برکتونه واچي، رب د کلی کې اتفاق اتحاد زمونږ نصیب کړي، رب د ټولو ته راضي شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.